چې دا کار غیر شرعي نه دی. موږ او تاسو خو مقتدیان یو، موږ خو عالمان نه یو، موږ خو امامان نه یو. زموږ رهبري به په دې وخت کې امامان چې نه کوي، د مدرسې محتممان چې نه کوي، نو موږ خو مقتدیان یو. نن مدرسه هم خاموشه ده، نن جومات هم خاموشه دی. یاره بیا د چا نه پکار ده؟ دا خو موږ ته جومات کې وایي چې یاره به د خدای نه کوي. نو چې جومات خاموشه شي او په د جومات په چاودنه خاموشه شي، نو بیا تاسو وګورئ چې دا سازش چې دی، دا منصوبه چې ده، دا څومره زوروره ده، دا څومره جوره ده، دا څومره باثره ده. محترم سامعین، یو مختصر کلیپ وضاحت کول غواړم، میډیا والا ملګري خاص کر متوجه شي. 2 هفتې مخکې یا 3 هفتې مخکې د یو سیاسي پارټۍ مشر په د مدرسې محتمم اور د مسجد امام اور خطیب باندې اعتراض کړی دی. اعتراض یې دا کړی دی چې پاکستان کې کومه دهشتګردي ده، د دې جړې دومره ګهره دي چې نن د مدرسې محتمم د دې خلاف خبره نشي کولی او د مسجد مولا د دې خلاف خبره نشي کولی. او دا تیر شوی فرعون، تیر شوی قارون، حمان کیسې خو بینی خو د موجوده نه بینی. داسې سړي ته جواب ورکول پکار دي که نه دي ورکول پکار؟ جرأت سره ستاسو اواز غي پېښور کور ته رسول غواړم، جواب ورکول پکار دي که نه دي ورکول پکار؟ تاسو کې چې کم سړی نه یېرېږي، جرأتمند غیرتمند دی، لاس اوچت کې جواب راکړي. جواب ورکول پکار دي که نه دي ورکول پکار؟ پکار دي که نه دي پکار؟ جواب ورکول پکار دي، ورکول پکار دي. زه ورته جواب کې وایم کاش زما تاریخ ته کتلی وی، زه د امن داعي یم، زه د امان داعي یم. ما معاشرې ته مینې پیغام ورکړی، محبت پیغام ورکړی. زما آقا زما ته دا دعوت راکړی دی، وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا. ما ته د امن دعوت راکړی دی. دې مولا معاشرې کې د امن دعوت ورکړی، محبت پیغام یې ورکړی، مینه محبت یې خلکو ته ښودلي، اتفاق یې ښودلی دی، تفریقه یې نه ده پیدا کړې. ته نن ما باندې دا الزام لګوې، کاش ما تاریخ ته کتلی وی. راشه زما شهداو صف ته وګوره. شیخ حسن جان د امن داعي و، شهید کړلی شو. شیخ سمیر حق شهید د امن داعي و، شهید کړلی شو. بچاور کې مولانا عبدالسلام د امن داعي و، شهید کړلی شو. مفتی سلطان د امن داعي و، شهید کړلی شو. زما په انګوس ځمکه باندې مولانا محمد امین شهید د امن داعي و، شهید کړلی شو. بچاور کې وګوره مولانا نماز شهید کړلی شو، قاری نماز شهید کړلی شو. کم کم جنازه زه درته یاده کړم، کم کم شهید درته یاد کړم. ما د دهشتګردۍ خلاف اواز اوچت کړی دی، ځکه ما جنازې اوچتې کړي دي. د هغه وخت کې چېرته وې کله 2007 کې په لال مسجد نه ما جنازې اوچتولې. هغه وخت کې تا ته دهشتګردي یاده نه شوه. ما په جوړ نه جنازې اوچتې کړي دي، تا ته هغه وخت کې دهشتګردي یاده نه شوه. دا کله مخکې ما د سیند نه جنازې اوچتې کړې، هغه وخت کې تا ته دهشتګردي یاده نه شوه. ما د خاورې نه ځمکې اوچتې جنازې اوچتې کړي، تا ته دهشتګردي یاده نه شوه. ما علماو جنازې اوچتې کړي دي، تا ته هغه وخت کې دهشتګردي پته نه وه. ما د ډاکټر خالد جنازه اوچته کړې، تا ته پته نشته. ما د ډاکټر عادل خان جنازه اوچته کړې، ولې تا ته پته نه وه. ما د لاهور نه مولانا شمس جنازه اوچته کړې، ولې تا ته پته نه وه. د پېښور نه ما جنازې اوچتې کړې، تا ته پته نه وه. هغه وخت کې ته چېرته وې چې نن تا سره دا فکر پیدا شو چې د مدرسې والا دهشتګردۍ خلاف اواز ولې نه کوي؟ ما هغه وخت کې اواز اوچت کړی، ما جنازې ویش کړي دي، ما شهدا پیش کړي دي. بیا هم چې دماکه کېږي، زما مسجد باندې کېږي، زما مدرسې باندې کېږي. زه نه غواړم چې ډمخانې کې دور شي، زه نه غواړم چې شرابخانې کې دور شي، خو زما مسجد، زما مدرسه ولې ټارګېټ ده؟ معلومېږي دا چې زه دفاع کوم. او ستا تحریک څه دی؟ ستا تحریک ما ته پته ده. نن ستا مرکز کې باجا ښودلی شي، ډول ښودلی شي، ډبال تېرېږي. راشه زما تحریک ته وګوره. ما حافظان تېر کړي دي، علما تېر کړي دي، خیام مو تېر کړي دي، خطیبان مو تېر کړي دي، مفسرین مو تېر کړي، مجاهدین مو تېر کړي دي. او زه چې کله سیاسي میدان ته راشم، ته ما سره مقابلې کې ولاړې، زما دې مقابلې کې ته ولاړې، زما بې مقابلې کې ته ولاړې، زما بې مقابلې کې ته ولاړې، سیل مقابلې کې ته ولاړې. تحریک مانا غواړې، میشن مانا غواړې، نظام مانا غواړې. زه چې میدان ته ووځم بیا ما دې نه منې کې، زما مخالفت کې بیا دا خبره کې چې ممبر و محراب باندې د سیاسي خبرې څه ضرورت دی؟ زه تا نه دا تپوس کول غواړم چې ته ما دې پابند کې چې مسجد او محراب نه سیاسي خبره ما کوه. تا ته چا دا جواز درکړی؟ ته به مدرسې اعتراض کوې، ته به مسجد اعتراض کوې، ته به ملا ته اعتراض کوې، ته به طالب اعتراض کوې. بیا هم د میډیا وسطت سره پیغام درکول غواړم. زه د علمای دوی
دیوبند یاد نه بچیم رسا میدان بگرم کو تخبر شوادا پیش کا زمخبر شوادا پیش کم تخبر خلق راوالا زمخبر میل خلق راوالم تا میدان تراشا زما میدان تراشم انشالله ثم انشالله دی علماء دیوبند مخی هم تا نگتلی سم تا نگتی انشالله قیامت سبا پری بدن علماء دیوبند گتی انشالله